Starting with the name of Allah, the most merciful and gracious. Dear student, نن به مونږه د پیتوفیزیالوجي third semester BSN new unit discuss کوو cellular adaptation and aberrant cell growth. چې سیلولر اډاپټیشن څه ته وایي؟ سیلولر اډاپټیشن اصل کې موږ سیمپلی دې ته وایو چې په سیل کې کم قسمه چینجز راځي. دغه چینجز د سټریس د وجې یا څه ټراما د وجې نه، مطلب یو کس ته څه ایکسیډنټ یې وکړو یا څه سیل انجری راغله، دغه ټراما دغه ایکسیډنټ د وجې نه یا د باډي د مطلب امبیلنس راتلل، هوموسټیسس امبیلنس کېدل او د دغې وجې نه په باډي سیل کې چې کوم چینجز راځي دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ سیلولر اډاپټیشن وایو. At the end of this session, the student will be able to زموږ سره دا سبجیکټیو دی چې دا objective موږ په دې یونټ کې کور کوو. Discuss the general changes in the cell structure and function that occur as the result of normal adaptive process. د یو انسان چې کوم نارمل پروسس او لایف هغه اکټیویټي او دا کوي، نارمل سیل هغه سټرکچر څنګه وي، د هغې هغه فنکشن څنګه وي، او که کله څه ټراما راځي یا څه ایکسیډنټ راځي په دې کې کم قسمه په نارمل سیل کې کم قسمه اډاپټیشن، کم قسمه چینجز چې د هغه راځي. ټیک شو؟ دا مونږ کور کوو. زموږ سره مطلب دا ابجیکټیو دی مخکې په دې منې مطلب زموږ سره سلایډ دی، هغه په ډیټیل سره مونږ ډسکس کوو. Describe the cellular changes that occur with the atrophy. دا کم سیلولر چینجز په سیل کې چې کم قسمه بدلون راځي، نو که په هغې کې اټراپي ده، اټراپي زموږ سره دا دی کله چې د یو نارمل سیل هغه سایز چې کوم دی هغه کمیږي، نو دا څنګه کمیږي؟ کم قسمه چینجز په دې کې راځي. اټراپي شو. هایپراټراپي دا سیل چې کوم دی مطلب دا په سایز کې غټېدل، ابنارمل ګروث پکې کېدل. هایپرپلیزیا دا سیلونه چې کوم دي مطلب دا بیا په نمبرینګ کې سیوا کېدل، هغې ته مونږ هایپرپلیزیا وایو. میټاپلیزیا چې یو سیل چې کوم دی د هغې نارمل سټرکچر کوبایډل دی، کوبایډل سټرکچر چې د هغه کلمنر ته بدل شي یا سکویمس دی کوبایډل ته، نو دغې ته میټاپلیزیا وایي چې یو سیل ریفارم دغه شي. ډسپلیزیا هم د ابنارمل ګروث چې کله کېږي زموږ سره په کینسر سیل کې نیوپلازم چې کوم دغه ته کنورټ کېږي، نو هغه کنډیشن دغه مخکې مونږ ډسکس کوو. جنرل کنډیشن انډر وچ دیز چینجز اکر. جنرال چې کوم کنډیشن دی او کوم دغه دي دا چینجز په دې کې راځي. ډیفرینشیټ د نیوپلاسټیک growth from the normal adaptive changes. اوس زموږ سره موږ به دا ډیفرینشیټ کوو چې نیوپلاسټیک ګروث. نیوپلاسټیک دا دی چې نارملی د باډي سیل دغه کې ګروث کېږي کنټینیولی، هغه کینسر ټایپ دغه ته بدل شي. دغه څنګه مطلب نیوپلاسټیک هغه ګروث کېږي او نارمل اډاپټیو چینجز د انسان په سیل کې څنګه راځي، نو دا موږ ډسکس کوو. ډیفرینشیټ بټوین د ملیګننټ اینډ بیناین ټیومر. چې کله مطلب باډي دغه کې نارمل ګروث وشي، ټیومر اصل کې موږ رسولی ته وایو، رسولی ټایپ دغه جوړي. یو ملیګننټ په دې کې او بل څه بیناین. ملیګننټ دا دی چې په هغه کې میټاسټیسس کېږي، باډي نورز دغه ته سپریډ کېږي. بیناین دا دی چې هغه نه سپریډ کېږي. Describe the TNS system of cancer stage. بیا د کینسر زموږ سره دا څه سټیجز دي هغه موږ مخکې ډسکس کوو. Describe the role of proto-oncogene and anti-oncogene transform the normal cell into the cancer cell. چې کوم زموږ سره کوم نارمل سیل دی زموږ سره یا نارمل دغه موږ وګورو پروټو انکوجین شو یا انټي انکوجین، چې مطلب کوم د دې کینسر اگینست کار کوي، چې کوم کینسر کوم جینز دغه راولي هغې ته موږ انکوجین وایو. ټیک شو؟ او چې کوم سیلونه یا دغه کاس کوي دا کینسر هغې ته موږ کارسینوجین وایو. کارسیجونیسیس مطلب کار دغه چې کوم د کینسر کوم سیل لګوي، کوم جینز لګوي. Discuss the predisposing factor of the aberrant cell growth. اوس داسې کوم فیکټر دی چې په هغې کې به زموږ سره د سیل د ګروث چې کوم دی هغه کېږي، کوم دغه چې دغه په ریسک کې دي ورته هغوی ته کینسر کېدلی شي. دا موږ مخکې ډسکس کوو. List the characteristic of cancer cell. د کینسر سیل چې کوم کریکټریسټیک وي نو هغه به موږ ډسکس کوو. اوس دا یو سټرکچر دی، تاسو کتلی شئ سیل سټرکچر اینډ فنکشن. نارملی سیل به تاسو په اف ایس سی فرسټ ایئر کې د 9th نه راواخله دغه 6 په دې کې به هم ویلی سیل وال دی، سیل ممبرین دی، د هر یو جدا جدا فنکشن چې د سیل وال څه کار دی، د سیل ممبرین څه کار دی. دغه شانې د اینیمل سیل، پلانټ سیل هغه مختلف قسمه کلاسیفیکیشن د الریډي تاسو کړي. مایټوکانډریا پکې څه رول دی، د رایبوسوم څه رول دی، په نیوکلیس کې دنده صحیح نه او د سایټوپلازم په کوم دغه کې دی، ګلایکالیسس پسې کې کېږي، دغه شانې کریب سایکل وغیره مختلف هغه دغه الریډي تاسو په فرسټ ایئر کې دغه شانې میټرک کې ویلي، بیا په فرسټ سیمسټر بی ایس ان بایو کیمسټري کې دا سټرکچر وغیره تاسو ویلي. نو دا تاسو یو کتلی شئ سمپلي دا زموږ سره څه دی، یو هغه نارمل سټرکچر دی د سیل. په دې کې چې کله چینجز راځي د دې دا سیل چې سایز چې کوم دی په هغې کې شرینکیج راشي، د دې دا سایز کم شي، هغې ته اټراپي چې سایز یې سیوا شي، هایپراټراپي سیلونه چې په نمبر کې کله سیوا شي نو هغې ته هایپرپلیزیا. دغه شانې دا موږ ډسکس کوو مخکې. اوس دا یو سیل تیوري پیش شوې وه، دا هم تاسو اف ایس سی کې هم ویلې، بیا بایو کیمسټري کې هم ویلې، پرنسپل اف سیل تیوري.
اوس د دې سیل تیوري زموږ سره پرنسپل څه دي نو که موږ وګورو د سیل تیوري پیش کړې چا وه دا تیوري چې کومه ده دا پیش کړې وه ټیوډر اینډ شیلډن شوان دا پیش کړې وه هغوی دا خبره کوله all living things are made of cell چې څومره هم living organism دي دا د سیل نه جوړ دي په سیل تیوري کې دا خبره نو ټیک خبره یې کړې ده چې کوم فرست موږ دغه اخلو امبریو جوړېږي سپام اووم میلاویږي دا هم سیل دي دغه شانې د انسان هغه ډیولپمنټ چې کوم آغاز دی هغه هم د دې سیل نه کېږي ټیک شو دغه شانې الریډي هلته کې تاسو مختلف قسمه کنسپټ چې سیل رایوځي شي ټیشو جوړوي ټیشو رایوځي شي ارګن جوړوي دغه بیا ارګن رایوځي ارګن سیسټم وغیره دا تاسو ویلي دغه شانې الریډي په 9 کې په 10 کې په دې باندې اگزامپل چې مونږ مطلب سیمنټ شو یا شګه شوه دا خښته جوړوي خښته دیوال او دیوال دغه شانې کمره او کمره بیا کور او دغه شانې هغه سیسټم مختلف قسمه کنسپټ چې دغه ستاسو په دې باندې کلیئر دی نو all living things are made of cell are the basic building block of living things انسان چې کوم بلډینګ بلاک دا سیل چې کوم دی دا څه دی یو بیسیک بلډینګ بلاک دی د all living thing چې څومره هم living organism دي دا څه د سیل نه جوړ دي او دا یو بلاک دی هیومن باډي از کمپوز اف ټریلیون اف سیل انسان چې کوم دغه باډیز دا د څونه جوړه ده مطلب دا ټریلیون مطلب دا دی چې په کروڑو سیل نه جوړه په فزیک د دې لپاره یو دغه چې انسان باډي د 50 کروڑ سیلونو نه جوړه ده د یو انسان باډي کې هغه د عمران خان باډي ته وګوري 50 کروڑ سیلونو نه جوړ ده نواز شریف چې کوم دی نو هغه هم د 50 کروڑ سیلونو نه دغه باډي جوړه ده نو د هیومن باډي چې کوم ده سو دغه نه جوړه ام سی کیوز کې راتللی شي نو ټریلیون اف سیل نه چې دا جوړه ده ټیک شو they provides the structure of the body مطلب اوس دا سیل چې کوم دی زموږ باډي ته هغه سټرکچر چې دا هغه پرووایډ کړی دی take a nutrient from food convert those nutrient into the energy اوس دا نیوټرین چې کوم دی دا مونږ خوراک دغه چې دا مونږ څه کو اخلو بهرنه دغه نیوټرین مونږ اخلو او دغه چې کوم دی په باډي کې هغه ګلایکالیسس پروسس شو یا دغه شان لینک ریاکشن بیا دې نه علاوه کریب سایکل په هغه ذریعه مطلب د دې هغه بریک ډاون او ګلوکوز جوړیږي او د ګلوکوز سره بیا اکسیجن چې دا هغه میلاویږي په باډي کې سټور کیږي په مسل لیور کې د دې هغه میکانیزم دغه چې دغه شان مونږ ته هغه ای ټي پی چې کوم دی هغه راکوي انرژي مونږ ډیلی لایف چې کوم خپل اکټیویټي دی هغه کوو نو دغه شانې سیلز ته څه ضرورت دی د نیوټرین ضرورت دی کیری اوټ د سپیشلایز فنکشن اوس دا سیل چې کوم دی د هر سیل چې کوم دی هغې مختلف قسمه فنکشن وي د باډي کې ته په لیور کې ګوري د هغې خپل سیل دی دغه شانې که مونږ بل ارګن واخلو سټمک خپل سیل دی د سکین خپل سیل دی او د هر یو څه دی هغه سپیشلایز فنکشن دی کار دی که دغه شانې مونږ وګورو په باډي چې کوم سیلونه دي زموږ سره که دغه شانې اپیتیلیل سیل مونږ واخلو په اپیتیلیل کې هم بیا دننه قسمونه دي سکوامس دي کوبایډل دي کلمنر دي دغه شانې کم ټیشو دي چې دي په دغه کې مطلب دا سیل رایوځای کېږي بیا هغه ټیشو جوړوي لکه زموږ سره مونږ وایو چې مطلب ټیشو دغه زموږ سره بلډ یو ټیشو ده بیا د دې دغه چې کوم دی په هغې کې هم بیا قسمونه دي نو دغه زموږ سره څه دي سپیشلایز سیل دی او د هر یو څه دی هغه خپل مختلف کار دی هغه الریډي تاسو ویلي خو دلته کې صرف ځان دونه پوه کوئ چې هر لیوینګ ارګینزم چې کوم دی هغه د سیل نه جوړ دی سیل چې کوم دی د بیسیک بلډینګ دی د لیوینګ باډي چې ده هغه د سیل جوړه کړې ده او د دې سیل ته مونږ باډي ته څه ورکړی سټرکچر دغه سیلونه رایوځای شوي دي ټیشو ارګن سیسټم دغه شانې هغه باډي چې ده هغه یې جوړه کړې ده بیا دغې دپاره به څه پکاري نیوټرین به پکاري خوراک به پکاري فوډز او دغه فوډز چې کوم مونږ اخلو دغه بیا انرژي ته کنورټ کول او دې باډو ته دغه لګل او مونږ خپل هغه ډیلی لایف اکټیویټي کوو او کیری آوټ د سپیشلایز فنکشن سیل آلسو کنټین د باډي هیریډیټي میټیریل کین میک د کاپیز اف دیم سیل اوس دا سیل چې کوم دی دا مشتمل دی په څه باندې باډي هیریډیټي میټیریل مطلب دا دی چې دا زموږ سره سیل داسې دي چې هغه کریکټر وړي کریکټر مطلب دا دی د پیرنټ چې کوم خصوصیات دي هغه مطلب آفسپرینګ ته وړل میټیریل کین میک کاپي اف دیم سیل او دغه شانې د کم پیرنټس دغه چې که مونږ سټرکچر وګورو مونږ د یو پینوټایپ ریشو مونږ ګورو یو جینوټایپ پینوټایپ مونږ دا ګورو مونږ ته خو د پلاني ستا څه دی یا دغه شانې فزیکل اپیرینس وغیره نه نو دغه هم یو قسمه کریکټر دی دې دپاره جینز وغیره هغه سیل چې کوم دی هغه ټرانسفر کېږي که مونږ سپام اوم واخلو دغه شانې دا یو بل سره میلاو شي ایمبریو هغه ډیولپمنټ نو هاف کریکټر د مدر دغه شانې هاف چې کوم دی هغه فادر دغه شانې هغه کریکټر ټرانسفر کېږي دین علاوه smallest living unit of the structure and function of all living organism the cell اوس چې څومره هم د smallest living unit چې کوم دی د structure انسان باډي چې کومه جوړه کړې د structure بیس موږ اخلو function بیس نو all organism چې کوم دی هغه څه دی سیل نه جوړي دی smallest unit دی all cell arise from pre-existing cell اوس دا all cell چې کوم دی دا څه کېږي مطلب دا کم دغه چې دی او کم سیلونه وغیره ډیمیج کېږي نو د هغې پری ایگزسټینګ سیلز دا دی فار ایگزامپل ستا باډي سره ټراما راغله ایکسیډنټ راغی نو دغه ځای کې
فرست آغاز خو موږ سره په میاسیس باندې کېږي. میاسیس به تاسو الریډي ویلي چې کله سپم او همدا یو بل سره میلاوي بقایا چې کوم ارګن جوړېږي هغه بیا په هغه مایټاسیس کوم پروسس چې دی په هغې باندې فار ایګزامپل یو سیل ډیمیج شو یا یو ایریا ډیمیج شو نو هلته کې بیا څه کېږي هلته کې چې دا هغه مایټاسیس پروسس چې کوم دی هغه کېږي دا نیو ډیز سیلونه چې هغه ختمیږي او نوي سیلونه چې هغه جوړېږي پرې ایګزاسټینګ سیل. د پرنسپل discarded the idea of the spontaneous generation دغه شانې په خپله چې کوم دا دي هغه سیلز بیا دا تیارېږي. اوس کریکټرسټیک اف آل سیل اوس زموږ سره د ټول سیل کریکټرسټیک به صحیح د دې سراونډینګ یو ممبرین وي. که موږ د انیمل سیل واخلو هغې اوټر ممبرین زموږ سره څه دی هغې صرف سیل ممبرین دی. دغه شانې که د پلانټ موږ واخلو د هغوی سیل وال دی آوټ سایډ. بیا پروټوپلازم دی. پروټوپلازم زموږ سره سیل کنټینینګ تھیک فلویډز په دې سیل کې دننه فلویډز دي زموږ سره هغې ته موږ پروټوپلازم وایو چې کوم ځای کې سایټوپلازم ورته هم ویلی شي. ارګنیل په دې کې زموږ سره نور مختلف قسمه ارګنیل موجود دي. که موږ وګورو رایبوسوم پکې موجود دی، نیوکلیس شو، دغه شانې مایټوکانډریا شو. د هر یو جدا جدا فنکشن دی. سټرکچر فار سیل فنکشن دا د هغه سیل فنکشن چې کوم دی د هغه کار کوي. که ویکیول موږ واخلو د هغې څه کار دی. مایټوکانډریا چې کوم د هغه مطلب ای ټي پي سپلای کول مینلی په دغه پاور هاوس اف د سیل ورته هم وایي. که دغه شانې رایبوسوم موږ وګورو رایبوسوم چې کوم دی هغه د پروټین سینتھیسس کوي. که د ډي ان اے رول موږ وګورو هغه کریکټر وړي کنټرول د سینټر وذ د ډي ان اے په نیوکلیس کې دا ډي ان اے او کروموسوم موجود دي د هغې خپل فنکشن. نو بس زموږ سره دا سیلولر اډاپټیشن دا به څنګه چینجز راولي د انسان په باډي کې. نو که سیلولر اډاپټیشن موږ ووایو د دې دغه زموږ سره څه دی ان د سیل biology pathophysiology cellular adaptation refer to changes by the cell response to adverse the environmental changes. نو اوس دا سیلولر اډاپټیشن موږ سیمپلی دا ډیفینیشن هم کولی شو. دا زموږ د باډي سره یو قسمه ریسپانس دی چې کله مطلب انوایرمنټل په انوایرمنټ کې څه چینجز راځي او د دغه انوایرمنټ چینجز د وجې نه زموږ په باډي کې چینجز راځي نو دې ته موږ سره سیلولر اډاپټیشن ورته وایو. ټیک شو. دا اډاپټیشن چې کوم راځي زموږ سره د اډاپټیشن مای بي فیزیولوژیکل او پیتالوژیکل. اوس دا چینجز به دوه وجونه راځي. یا خو دا فیزیولوژیکل کیدای شي فنکشن وایز په دې کې چینجز راځي مطلب هغه سیل خپل اکټیویټي دا نه کوي ډیلی لایف چې کوم دغه د کار دی مطلب هغه پرېږدي نو دغه کې هم زموږ سره چینجز راتلی شي. یا فیزیولوژیکل وایز ټیک شو فنکشن دا نه کوي. بل پیتالوژیکل وایز فیزیولوژیکل بل دا هم کیدای شي فار ایګزامپل په یو سیل کې تا ټراما انسیډنټ دی وکړو او ستا د باډي هغه سیل چې د هغه خپل کار پرېښو فزیکلي دغه دی نو دا زموږ سره څه وشو دا فیزیولوژیکل چینجز شو. پیتالوژیکل زموږ سره دا کیدای شي چې سم مایکرو ارګنیزم وغیره ستا باډۍ ته راغی وایرس بیکټیریا فنجی وغیره او ستا د باډي په نارمل سیل دغه کې چینجز راویستو نو دې ته موږ څه وایو مطلب دا پیتالوژیکل دا چینجز راځي د سیلولر اډاپټیشن یا فیزیولوژیکل. دا دوه پوینټ به ځان ته یاد ساتئ او دا به د څه د وجې نه راځي انوایرمنټل چینج. دې نه علاوه د میجر ټایپ اف اډاپټیشن. اوس میجر اډاپټیشن چې کوم دی په دې کې زموږ سره څه ده ایټراپي ده هایپرټراپي. ایټراپي اصل کې زموږ سره د نارمل سیل سایز چې کوم دی هغه کم شي. ام سی کیوز د دې نه 2-3 لازمي راځي نو دا پوینټ پکې ځان ته یاد ساتئ چې کله د سیل سایز کمیږي سیل سایز ډیکریز کیږي یا شرینکیج پکې راځي نو دا شرینکیج راتلل یا د سیل دا سایز کمیدل نو دې ته به څه ایټراپي امین اپسن. هایپرټراپي دا ده چې فار ایګزامپل یو نارمل سیل دی مونږ دې ځای کې فار ایګزامپل زه یو سیل ډرا کړم دا فار ایګزامپل زما سره څه یو نارمل سیل دی ټیک شو چې کله فار ایګزامپل د دې یو سیل نارمل دا سیل سټرکچر شو ټیک شو نو چې کله د دې دا سایز کمیږي نو دا زموږ سره څه شو دا چې کله سایز کم شو په دې کې شرینکیج راغی سایز ډیکریز نو دا زموږ سره ایټراپي شو ټیک شو. اوس هایپرټراپي دا ده چې د دې دا سایز د دې نه هم څه شو غټ شو نو دا سایز چې کوم غټېږي سایز کې انکریزمنټ راځي نو چې کله په سایز کې انکریزمنټ راتلل دا زموږ سره څه شو دا زموږ سره هایپرټراپي شو ټیک شو انکریز کېدل. اوس هایپرپلیزیا څه ته ویلی شي هایپرپلیزیا هم دې ته چې کله دا سیلونه دغه نمبرینګ کې سیوا کېږي دا یو سیل دی فار ایګزامپل د دې سره دوه دغه شانې 3 4 چې په نمبرینګ کې سیوا کېږي دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره هایپرپلیزیا ده. increase in the cell number چې کله سیل نمبر سیوا شي نمبر خبره راغله دا به صحیح هایپرپلیزیا چې د سایز انکریز کېدو خبره راغله دا به صحیح هایپرټراپي وي چې ډیکریز کېدو خبره راغله او شرینکیج دا به صحیح ایټراپي وي. او میټاپلیزیا دا ده چې کله زموږ سره سیمپلی دغه سیل داسې تاسو ورکولی شي چې ریپلیس د ون سیل انټو د انادر فارم یو سیل چې کوم دی د هغې نارمل هغه سټرکچر چې کوم دی هغه بل فارم ته چینج شي. فار ایګزامپل یو کوبایډل شیپ دغه دی سیل دی هغه کلمنر ته بدل شي یا دغه شانې کلمنر چې هغه سکویمز دغه ته بدل شي نو دې ته موږ څه وایو دې ته میټاپلیزیا ته ویلی شو.
او ډسپلیزیا زموږ سره دا دی چې ابنارمل ګروث ته سمپلی موږ ډسپلیزیا وایو. نو دې نه ډېر ایم سی کیوز راځي، 2-3 خو لازمي راځي، نو دا پوینټ ځان ته یاد ساتئ. اوس په دې سټرکچر کې تاسو کتلی شئ دا زموږ سره دی دلته کې یو دغه ورکړی دی فار ایگزامپل دا زموږ سره څه دي هغه کوبایډل سیل دی، بالکل کیوب شیپ دی او نارمل سیل دی. ټیک شو، دا تاسو کتلی شئ. اوس په دې کې دلته کې زموږ سره دا څه شوی دی، په دې کې هغه سټرکچر کې چینجز راغلی دي، شرینکیج پکې راغلی دی. نو شرینکیج یا سایز ډیکریز کېدلو ته موږ څه وایو، دې ته موږ اټراپي وایو. ټیک شو. دا بل چې کوم دی هایپرټراپي تاسو کتلی شئ د دې نارمل هغه سیل چې کوم دغه دی هغه سلینډریکل ټایپ دغه ته بدل شي. نو هایپرټراپي هغه سایز څه دی انکریز شوی دی، چې کله سایز انکریز کېږي نو دغې ته موږ څه وایو، دې ته موږ هایپرټراپي وایو. ټیک شو. اوس دلته کې دا زموږ سره څه دی میټاپلیزیا، یو زموږ سره میټاپلیزیا دی. نو میټاپلیزیا چې کوم دی هغه سیل نارمل سټرکچر چې کوم دی هغه په بل فارم کې دغه شي زموږ سره، نو دغې ته موږ څه وایو، میټاپلیزیا ورته وایو. ټیک شو. مطلب کالمنر یو سیل دی هغه کوبایډل ته بدلیږي او دغه چې کوم دی فار ایگزامپل دا زموږ سره څه دی هایپرپلیزیا. ټیک شو. هایپرپلیزیا دا ده چې دا سمپل په نمبرینګ کې زموږ سره چې کله سیل سیوا کېږي دې ته موږ هایپرپلیزیا وایو. ټیک شو. اوس دا چې کوم دی زموږ سره میټاپلیزیا دا ده چې کوبایډل کالمنر ته بدلېږي، بره دا زموږ سره کیوب شیپ او دلته کې زموږ سره څه دی بالکل هغه سکویمس شیپ ته بدل شوی دی، فلیټ شیپ ته. نو دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ میټاپلیزیا وایو. او چې کله په نمبرینګ کې سیوا کېږي نو دغې ته څه وایي، هایپرپلیزیا ورته وایي. او ډسپلیزیا چې ابنارمل کم ګراوت کېږي په کینسر سیل کې مینلی دغې ته ډسپلیزیا وایي. اټراپي اوس څه ته ویلی شي، لږ ډېر دلته کې ډیو ایکسپلین کړی دی. اټراپي از د پارشل اور کمپلیټ ویسټینګ اوے اف د پارټ اف د باډي. اټراپي موږ دې ته پارشلی یا کمپلیټلی ضایع کېدل زموږ د باډي یو حصه یا یو سیل، نو دغې ته موږ څه وایو، دې ته موږ اټراپي ویلی شو. میکینزم اوس زموږ سره دی څه دی، میکینزم انکلوډ لاس اف انرویشن. په دې نارمل دغه کې هغه انرویشن پکې راشي، نارمل سیل چې دی د هغې سټرکچر لاس چې په دې کې چینجز ریډیوس د نیوټرین اکسیجن سپلای، دغه ایریا ته دا نیوټرین کم شي یا اکسیجن کم شي، نو دې وجې نه د سیل سایز به څه کېږي، کمیږي به، یا خو به نیوټرین کمیږي یا اکسیجن کمیږي، یا ریډیوس د فنکشنل ډیمانډز. اوس د دې چې کوم دغه دی زموږ سره فنکشنل ډیمانډ چې ده مطلب هغه څه شي کم شي، یا دغه شانې هارمونل څه چینجز راشي. هارمونل چینجز که موږ وګورو په فیمیل کې چینجز زموږ سره راځي، دغه شانې مینسټرل سایکل چې کوم دی یا مینوپاز طرف ته تلل، نو په دغه کې هم چینجز راځي. نو دغې سره هم مطلب هغه سیل سټرکچر چې دغه کېږي. که ایجینګ بوډاوالی موږ وګورو په سکین کې دغه شانې رینکل راتلل او دغه شانې مختلف قسمه د هغوی کې هغه باډي ویټ چې د هغه هم لاس کېږي، اټراپي هغوی ته هم راځي کم اوړ ایج والا. یا دغه شانې ستا په یو ایریا باندې چې دا ډېره ټایم پریشر چې د هغه ایګزرټ دی، نو هغه سیل چې د هغې کې به څه کېږي، هغې کې به شرینکیج راځي، سیل سایز به ډیکریز کېږي. دین کې اکر انډر د فیزیولوجیکل اینډ پیتھولوجیکل. او دا فیزیولوجیکل هو وایس هم کېدی شي، دا اټراپي او پیتھولوجیکل هم. پیتھولوجیکل مطلب دا دی څه ډیزیز، وایرس، بیکټیریا، مایکرو ارګانیزم وغیره انټري وکړه. فیزیولوجیکل دا دی چې فنکشنل وایز تا په باډي کې څه چینجز راځي، هارمونل بایس موږ واخلو یا دغه شانې انسیډنټ ټراما وغیره، نو دغې سره چې کوم چینجز راځي نو په دې د وجې نه هم اټراپي کېدی شي. Physiological atrophy ductus arteriosus and umbilical vessel after birth. که physiological wise موږ وګورو فنکشن وایز چې کوم چینج راځي، ductus arteriosus and umbilical vessel. کوم ماشومان موږ وګورو چې کله هغوی پیدا شي د دوی فرست چې کوم umbilical veins موږ واخلو، umbilical vessel شو یا after birth، نو دې کې څه یو سمال هول زموږ سره، او دغه ماشوم ته چې کوم دی مطلب هغه بلډ چې د هغه څه کېږي ډایرکټ میلاویږي د څه نه مدر نه چې کوم بلډ ځي، مطلب هغه ته اکسیجنري بلډ میلاویږي، رایټ ایټریم ته ورځي او د رایټ ایټریم نه ډایرکټ زموږ سره لیفټ ایټریم ته ورځي. که ته وینټیکل او لنګس ته هغه بلډ چې د هغه نه ځي، هغه ته الریډي هلته کې اکسیجنري بلډ میلاویږي. نو دغه شانې هغه فیزیولوجیکل دغه چې د په فنکشن وایز هغې چینجز راشي او هلته کې هغه پراپر نه میلاویږي. ټیک شو. نو دغه زموږ سره هم فیزیولوجیکل دغه دی. یا تایمس ګلینډ موږ وګورو چې کوم ټي لیمفوسایټ او بي لیمفوسایټ چې د هغه سیکریټ کوي، نو افټر پیوبرټي په دغه کې د وجې نه هم زموږ سره هغه اټراپي چې د هغه راتلی شي او په سیل دغه کې چینجز راتلی شي. یا پوسټ مینوپازل اټراپي افټر د بریس اینډ یوټیرس اوریز. مطلب چې کله هغه مینوپاز مطلب دغه ختم شي، مطلب مینسس سټاپ کېدل، په دغې نه بعد هم اټراپي راتلل، بریسټ شو، یوټیرس شو، د هغې هغه سایزز چې دغه څه کېږي کمیږي. چې کله فار ایگزامپل
یو مدر ډیلیوري دغه نوي شوي او دغه دی فار ایگزامپل یو خو مینوپاز خو له اول وپېژنئ څه ته ویلی شي ټیک شو چې کله فار ایگزامپل یو فیمیل 40 ایج ته ورسي او هغې دا منسټرل سایکل چې کوم دی مطلب هغه سټاپ شي هغه نور پریګننسي نشي پیدا کولی نو دغې نه بعد مطلب د هغې بیا په څه کې دغه راځي مطلب ایټراپي راځي برست شو مطلب د دې هغه سایز چې د هغه ډیکریز کېږي دغه شانې یوټیرس شو اوریش شو نو په دې کې هم څه کېږي ایټراپي راځي نو دا اوس څه ده دا اوس فیزیولوجیکل ایټراپي ده اوس پیتولوجیکل ایټراپي څه ته ویلی شي اسکیمیک ایټراپي پیتولوجیکل موږ سره دا دی چې د کوم چې د ډیزیز د وجې نه یو کس د باډي سیلونه چې د هغې سایز او دا ډیکریز کېږي نو یوزولي ډیو ټو د پارشل اینډ ګریجوال اکلوژن اف د ارټیریل بلډ سپلای ایتھیریوسکلیروسس فار ایگزامپل یو کس ته اسکیمیا شو اسکیمیا اصل کې سیمپلی موږ دې ته ویلی شو چې کله زموږ د باډي کوم مین وایټل ارګن دی هغې ته هغه بلډ سپلای چې کوم دی هغه سټاپ شي یا پراپر بلډ ورته نه میلاویږي نو دغې ته موږ اسکیمیا ویو دا اسکیمیا څه کېدی شي ایتھیریوسکلیروسس ایتھیریو موږ سره دا دی چې کله په ارټري کې زموږ سره څه شي کلاټ وغیره جوړ شي او دغه کلاټ د وجې نه کمپلیټ بلډ چې دغه نه ټرانسفر کېږي نو دغې ته موږ ایتھیریوسکلیروسس وایو ان د هارټ ایتھیریوسکلیروسس هارټ ډیزیز اوس ایتھیریوسکلیروسس چې کوم هارټ ډیزیز دی په دې کې زموږ سره څه دی برین دی او کډنی ده نو دغه برین او کډنی زموږ سره څه دغه دی مطلب دا مختلف قسمه هغه فنکشن چې د هغه کوي نو دغه هارټ ډیزیز وغیره شو یا د برین شو یا کډنی دغه شو هغې ته پراپر هغه بلډ سپلای دا نه کېږي نو دې د وجې د باډي سیلونه چې دي هغه به څه کېږي هغه به ډیکریز کېږي but disuse atrophy due to the force inactivity of muscle e.g. after the prolonged immobilization of limb plaster cast اوس فار ایگزامپل یو کس دی د هغه چې د مسل چې دا د هغې یوز نه کوي نو چې کله ته مسل یوز کوي نه د دې هغه کم نارمل سایز دغه چې د هغه به څه کېږي لاس کېږي به څومره د جیم خلک تاسو وګورئ چې کم جیم کوي د هغوی مسل به څه وي سټرانګ وي دغه شان یو کس دی د هغه لیګز مونږ واخلو یو ټراما اسټن ورته راغلی نو هغه ته پلاسټر دغه تاو کړی دی او یوز دغه یې نه کوي نو په دغه کې به هم څه راځي مطلب د هغې هغه سایز به کمیږي اټراپي به پکې راځي ټیک شو بل نیوروپیتھیک اټراپي فالوینګ د لوور موټر نیوران لیجنز پولیوملایټس شو پولیوملایټس اصل کې موږ فالج پیرالایز هغه اټیک چې کوم راځي یو کس لاس کار پرېږدي یا خپای کار پرېږدي نو چې بیا کله دا د خکۍ نو دغه نیوروپیتھیک اټیک د وجې نه مطلب د دغه نارمل دغه چې دغه بیا څه کېږي هغه لاس کېږي پیتولوجیکل اټراپي اوس د پیتولوجیکل مطلب دا دی چې کوم څه د ډیزیز وغیره د دې د وجې نه هغه اټراپي چې د هغه راځي نو اوس په ډیزیز کې څه سټارویشن اټراپي سټارویشن اصل کې مونږ محرومیدو ته ویلی شو مطلب یو کس ته کم خوراک چې دغه پوره نه میلاویږي دی د هغې نه محروم وي ډیپلیشن اف کاربوهایډریټ ورته پوره نه میلاویږي دغه نه میلاویږي پروټینز وغیره نو دغه کې به څه کېږي هغې کې به هغه اټراپي راځي مطلب سایز به یې کمیږي اسکیمیک اټراپي شو اسکیمیک سیریبرل ایتھیریوسکلیروسس یا دغه شانې ایتھیریوسکلیروسس اصل کې زموږ سره په اټر کې یو کلاټ جوړیږي دغه شانې کولیسټرول مقدار د انسان په باډۍ کې زیات شي نو هغه شانې بیا پراپر بلډ سپلای نه کېږي چې کله پراپر بلډ سپلای نه کېږي نو دلته به څه راځي دغلته کې د کم اسکیمیک اټراپي چې دا به راځي بس بل ډس یوز اټراپي مطلب دا هم پیتالوجي ان کیس اف ابسټرکشن پینکریاټیک ډکس فار ایگزامپل پینکریاټیک ډک چې دی په هغه کې څه ابسټرکشن راغی نیروینګ پکې راغی هغه نیرو شو نو دې د وجې نه هم اټراپي راتلی شي نیوروپیتھیک چې کوم پولیوملایټس مونږ خبره وکړو فالج دغه شانې انډوکراین اټراپي مطلب هایپوپیچوټریزم مطلب پیچوټري ګلینډ چې د هغه خپل هغه نارمل فنکشن نه کوي ماسټر اف ګلینډ ورته مونږ وایو د هارمون چې څومره هم فنکشن دي د انسان په باډۍ کې هغه هارمون څوک ریلیز کوي د هایپوتیلیمس نو دلته به څه راځي هایپوپیچوټریزم به راځي اټراپي اف تایراید اډرینل اینډ ګونایډس اوس دغه شانې اډرینل ګلینډز مونږ واخلو د هغې ځان له فنکشن دی ګونایډس کې زموږ سره مختلف قسمه اسټروجن پروجسټران وغیره هغې کې مسله به راځي خو دا چا د وجې نه پیچوټري ګلینډ مین ماسټر اف ګلینډ ورته مونږ وایو د دې په ریسپانس سره د باډي دغه هارمون چې دغه سیکریټ کېږي نو چې دغه نه دغه کېږي پیچوټري ګلینډ ته دغه راشي دې نه وجې به څه راځي اټراپي به راځي pressure atrophy erosion of the spine by tumor اوس د پریشر اټراپي زموږ سره دا ده چې په دې کې به څه کېږي هغه سایز چې کوم دی هغه به کمیږي په دې کې به څه راځي ایروجن مطلب دا سمال هول به راځي سپاین بای ټیومر ایډیوپیتیک اټراپي زموږ سره څه ده ایډیوپیتیک مطلب دا څه ده چې هغې کاز دانې والوم یا ټیسټیکولر اټراپي نو دې د وجې نه هم مطلب هغه باډي سیل چې کوم دی هغه څه کېږي کمیږي
بل زموږ سره هایپرټرافي ده. هایپرټرافي سمپلی موږ دې ته وایو چې کله زموږ سره د باډي هغه سیل سایز څه کېږي، هغه سیوا کېږي. چې کله سیل سایز یو نارملي سیل داسې سایز دی چې کله دا زموږ سره انکریزمنټ پکې راغی نو دې کې به زموږ سره څه دې ته موږ څه وایو، دې ته موږ هایپرټرافي وایو. ټیک شو. سمپل ایم سی کیوز درته راځي د دې نه په دې ځان کلیر کړئ. انکریز ان د سایز اف سیل and consequently an increase in the size of the organ. چې کوم سایز دی زموږ سره د ارګن هغه څه کېږي، هغه انکریز کېږي، هغه سیوا کېږي. نو دغې ته به موږ څه وایو، دې ته موږ وایو سمپلی هایپرټرافي. ټیک شو. نو it result of the increased workload imposed on the organ of body and is the commonly seen in the cardiac and skeletal muscle. دا چې دا مونږ په کارډیک مسل کې یا سکلیټل مسل کې په هغه کې نارملي دا دغه هم مونږ لیدی شو. اوس دا چې کوم دی دا ابنارمل هم کېدی شي زموږ سره. فار ایگزامپل یو سړی دی هغه خپل مسل چې دی د هغې یوز ډېر کوي. فار ایگزامپل مونږ واخلو چې هغه ایکسرسایز کوي، جیم کوي، دغه شانې دی سره د هغه سایز چې کوم دی د ارګن هغه څه کېږي، هغه سیوا کېږي، دغه شانې دغه کېږي. نو باډي پارټس کامنلی سین کارډیک مسل کې هم تاسو کتلی شئ. دغه شانې سکلیټل مسل په دې کې څه کېږي، د دې هغه سایز چې د هغه څه کېږي، سیوا کېږي. باډي سیل physiological څنګه کېدای شي function wise can be physiological uterine muscle in the pregnancy or skeletal muscle and athlete. اوس ایتلیټ مونږ واخلو هغه خلک کم کرکټ کوي یا دغه شانې دا ریسلران شو چې کوم مطلب هغه ریسلینګ دغه به تاسو ګورئ نو په هغې د هغوی مسل تاسو وګورئ هغې کې څه وي، هغه هایپرټرافي مطلب د هغه هغه سایز سیوا شوی سکلیټل مسل یا دغه شانې یوټراین مسل چې کوم شو پریګننسي کې د دې کې هم څه کېږي، هایپرټرافي کېږي. اوس پیتھولوژیکل هم کېدای شي لیفټ وینټریکل انلارجمنټ هایپرټینشن. یو کس ته فار ایگزامپل بلډ پریشر یې دی هایپرټینشن. ټیک شو. مطلب ابنارملی سسټینس د فلو اف بلډ هغې ته موږ څه وایو، هغې ته موږ هایپرټینشن وایو. نو دغه د یو کس هایپرټینشن دی، لیفټ وینټریکل انلارجمنټ شوی دی، دا پیتھولوژیکل هم کېدای شي د هایپرټرافي مطلب څه ډیزیز وغیره. پروسټیټ انلارجمنټ هم کېدای شي په هغې کې هم هایپرټرافي کېږي. اکر ان د ریسپانس ټو انکریز د ډیمانډ فار اوور ورکس. یو کس دی فار ایگزامپل هغه کار زیات کوي څه دغه په ریسپانس کې یا دغه شانې ډیمانډز د دغه زیات شي نو چې کله دی دغه کوي والولر هارټ ډیزیز شو، په دې کې هم هایپرټرافي راځي. یا سموث مسل شو چې کوم زموږ سره په ډایجسټیو سیسټم کې یا دغه شانې یا سافټ ارګن دغه کې لګېدلي نو په دې کې هم څه کېږي، هایپرټرافي راځي. یوټرس ان پریګننسي ټایم چې کوم د یوټرس هغه سایز چې هغه انکریز کېږي نو په دې کې هم څه کېږي، هایپرټرافي کېږي. سټمک ان د پایلورک سټینوسس. اوس که سټمک مونږ وګورو هلته کې فار ایگزامپل پایلوریک سټینوسس یو پایلوریک سپنسټر چې کوم اینډ ته لګېدلی یو تاسو به کارډیک سپنسټر ویلی دغه شانې کوم اینډ چې راځي هغه زموږ سره څه دی کوم چې سټمک ختمیږي کوم ایریا ته هلته کې پایلوریک سپنسټر لګېدلی مطلب په هغې کې سټینوسس وشو. سټینوسس مین چې نروینګ پکې راغی نو دا فوډ چې کوم دی مطلب که ته انټسټاین ته پراپرلی نه پاس کېږي نو چې کله نه پاس کېږي دا هلته کې دغه کېږي نو دې سره سره څه راځي، هایپرټرافي راځي. urinary bladder with the obstruction to urine outflow. یا یو کس ته یورینري بلډر چې کوم ده مطلب د هغه ایشوز ده ورته یورین چې د هغه مخکې ته نه پاس کېږي نو چې کله نه پاس کېږي څه ابسټرکشن راغلی نو دې د وجې به هم هایپرټرافي راځي. پروسټیټیک انلارجمنټ یوریترل سټرکچر. اوس که مونږ ګورو پروسټیټ انلارجمنټ شوی دی یا یوریترل سټرکچر په هغه کې چینجز راغلي د دې د وجې نه هم څه راځي، هایپرټرافي راځي. اوس دا هایپرټرافي تاسو کتلی شئ. اوس دا السر ان د پایلوریک ریجن. اوس دا پایلوریک ریجن چې کوم دی هغه هلته السر شوی. السر به تاسو ویلی ایروجن ان د لاینینګ اف د باډیز مطلب مختلف کوم هغه هول چې راځي سمال یا لاینینګ چې راځي نو دغې ته موږ السر ورته وایو، ډیکوبایډس السر او دغه شی نور مختلف قسمه السر به تاسو ویلی. نو اوس دلته کې دا پایلوریک ریجن چې کوم دی پایلوریک ریجن به زه تاسو ته دلته کې د ډایګرام کې لږ واضحه کړم. دلته کې زموږ سره اوس پایلوریک ریجن چې کوم دی هغه دا دی. ټیک شو. دې ته کارډیک سپنسټر ویلی شي. دلته کې پایلوریک هغه سپنسټر لګېدلی دی. کوم ځای کې پایلوریک سپنسټر لګي دلته کې زموږ سره. ټیک شو. نو اوس په دې کې زموږ سره دلته کې تاسو دا کتلی شئ سټرکچر ان د ریجن مای ریزلټ اف پایلوریک سټینوسس. دا اوس پایلوریک سټینوسس شوی دی زموږ سره مطلب پایلوریک سپنسټر هغه نیروینګ راغلی دی. سټمک ډایلیټس. سټمک چې دا هغه مخکې ته هغه کولاو شوی دی. سټمک چې دا کولاو شوی دی په دې کې انکریزمنټ د هایپرټرافي ده. هایپرټرافي اینډ ډایلیشن اف د پراکزیمل بولز. اوس په دې کې تاسو دا هم کتلی شئ. اوس دا کوم پراکزیمل دغه دی په دې لاندې سټرکچر کې بلکې نو دا زموږ سره څه دی هغه سټرکچر او په دې کې چینجز راغلي. هایپرټرافي کنټین. اوس په دې کې تاسو کتلی شئ هایپرټرافي هغه سایز چې کوم دی هغه څه دی سیوا شوی دی فرام روبین بیسیک پیتالوجي. دا دغه چې کوم دی سټرکچر دا روبین پیتالوجي نه راغستی نو تاسو په دې کې کتلی شئ. بل زموږ سره
hyperplasia. The hyperplasia څه ته ویل شي؟ increase in the size tissue organ due to increase the number of specialized cell. په دې کې به تاسو مین پوینټ ځان ته د یاد ساتئ په دې هایپرټرافي او هایپرپلیزیا کې. خو په دې کې مین پوینټ چې کوم دی تاسو ته ریډ دغه باندې شو شوی هم دی چې په دې هایپرپلیزیا کې به هغه نمبر سیوا کېږي سپیشلایز چې کوم سیل دی. په هایپرټرافي کې هغه سایز سیوا کېدل او سیمپل د یو ارګن سسټیس ټراما راتلل یا دغه راتلل نو هغې د وجې نه به څه کېده هغه صرف او صرف سایز به سیوا کېده خو دلته کې به نمبر هم سیوا کېږي. په دې هایپرپلیزیا کې مین پوینټ پکې دا دی نو دا پوینټ یاد ساتئ چې په دې هایپرپلیزیا کې به څه کېږي نمبر به سیوا کېږي د سپیشلایز سیل. دا هم فیزیولوژیکل کېدی شي هایپرپلیزیا اف د بریسټ ان پیوبرټي. اوس د دې نمبرینګ دغه څنګه سیوا کېږي موږ پیوبرټي ټایم وګورو یا فیمیل دا هغه مطلب پریګنینسي ټایپ ته هغه دغه سټارټ کېدل کم مینار چې ورته موږ وایو فاسټ مینسز نو هغې نه بعد هغه بیا څه کېږي هغه پیوبرټي طرف ته ځي. نو چې کله پیوبرټي طرف ته ځي دغلته کې بریس فارمیشن او دا کېږي سیل سایز چې د هغه څه کېږي سیل چې هغه په نمبرینګ کې سیوا کېږي. نو فیزیولوژیکل دا چینجز هم راځي دې ته موږ هایپرپلیزیا ډیورینګ پریګنینسي اینډ لیکټیشن. اوس پریګنینسي ټایم لیکټیشن ټایم په دغه کې څه راځي هایپرپلیزیا راځي سیل چې دغه په نمبرینګ کې سیوا کېږي. انکریز د تھکنس اینډ انډومیټریم ډیورینګ منسټرل سایکل. چې کله منسټرل سایکل چې کوم دی هغه سټارټ کېږي نو په دغه ټایم کې تھکنس راځي په څه کې په انډومیټریم کې چې کوم د یوټرس انټرنل لیر دی هغې ته موږ څه انډومیټریم ورته وایو. انکریز د فنکشنل ډیمانډز دغه شانې فنکشنل ډیمانډ چې کوم دی هغه هم سیوا کېږي مطلب د هغې سره د هایپرپلیزیا راځي. فار ایگزامپل یو خبره کوي چې بریسټ اینډ پریګنینسي اینډ لیکټیشن دغه سمپل خبره ده هایپرپلیزیا اف د بون میرو اینډ د هیمولایټیک انیمیا. اوس هایپرپلیزیا چې کوم ده د بون میرو او چې کله یو کس ته هیمولایټیک انیمیا هر هغه انیمیا ده چې کله د ار بي سي څه کېږي ډسټرکشن کېږي او دغه ډسټرکشن د وجې نه کس ته څه راځي مطلب هغه انیمیا هغه هیموګلوبین لیول شو یا ار بي سي مقدار شو هغه څه کېږي کمیږي. په دې کې آیرن شو یا ویټامین B12 شو او فولیک ایسډ ډیفیشنسي انیمیا شو نو دغه راځي. هایپرپلیزیا اف د لایننګ اپیتھیلیل ان د پروسس اف ریجنریشن اینڈ ریپیر اف ان السر اور د سکن وونډز. دغه شانی که موږ وګورو هایپرپلیزیا زموږ د باډي چې کوم اپیتھیلیل سیل دی په هغه کې ریجنریشن کېدل نوي سیل چې دی هغه جوړېدل دغه شانی هغه ریپیرینګ چې کوم پروسس کېږي یا یو ایریا کې السر وشي نو دا سیل چې د هغه بیا په نمبرینګ کې سیوا کېږي نو دغه هم زموږ سره څه کېدی شي هایپرپلیزیا. انکریز د هارمونل سچویشن سره هم دا کېدی شي. پیتالوژیکل اصل کې د یو ډیزیز یا مایکروب وغیرہ د وجې چې کوم کېږي. هایپرپلیزیا انډوکراین ګلینډ پیچیوټري ګلینډ چې کوم دی هغه ایکسس گروث هارمون چې دغه په زیات مقدار کې خارجي نو چې کله په زیات مقدار کې گروث هارمون خارجيږي نو څه به راځي هایپرپلیزیا به راځي. ټیک شو. بیفور د پیوبرټي او مطلب بلوغت نه مخکې ګیګینډیزم شو. ګیګینډیزم اصل کې ایکسس اف گروث هارمون چې کله گروث هارمون په زیات مقدار کې سیکریټ کېږي او دا په ماشومانو کې دفع کېږي نو چې کله دغه کې دفع کېږي نو د هغوی هغه سیلونه چې دغه څه کېږي هغه سیوا کېږي نو دغې ته موږ دا یو ډسارډر دی هغې ته ګیګینډیزم وایي. بل چې کوم دی افټر پیوبرټي یو کس دی هغه ایډل سټیج ته ورسېدو مطلب 21 ته 25 ته په دغه ټایم کې د باډي ګراوث چې دغه زیات سیوا شو او دغه ټایم کې ایډل ایج دغه کې نو دغې ته موږ څه وایو ایکرومیګالي ورته وایو. دا کس ډېر زیات دنګي هایټ یې سیوا وایو دغه شانې ساین سیمټم دا به الریډي تاسو به فور مطلب راتلونکي ټایم 4 سیمسټر کې به تاسو وایي ګیګینډیزم څه ته وایي ایکرومیګالي څه ته وایي. بیا تایراید ګلینډ زموږ سره تایرو ټاکزیکوسیس. اوس دا یو بل ډسارډر دی تایراید ګلینډ پیرا تایراید ګلینډ چې کوم موږ سره کیلشیم مقدار چې دغه په بلډ کې زیات شي هایپرکیلسیمیا راشي نو دغې وجې نه هم څه کېږي هایپرپلیزیا چې د هغه راځي. ایډرینل کارټکس شو. اوس چې کوم د ایډرینل کارټکس ایریا د کډني کشنګ سینډروم چې کله کارټیسول مقدار شي د هغه په دې باډیز کې زیات شي د دې کس ګلوکوز لیول زیاتېدل دغه شانې هغه سټیراید ټایپ دغه نو دې سره هم څه کېږي هایپرپلیزیا راځي. هایپرپلیزیا اف انډوکراین ټارګیټ ارګن. اوس چې کوم ټارګیټ ارګن دی بریسټ اینډ یوټراین انلارجمنټ ډیورینګ پریګنینسي ټایم به څه کېږي د بریسټ او یوټراین انلارجمنټ به کېږي په دې کې به هم هایپر د پلیزیا راځي. انډومیټریم شو. انډومیټریل هایپرپلیزیا چې کله مطلب فرست سپرم اوم میلاو شي دغه شانې فرټیلایزیشن په فلیپین ټیوب کې وشي او دغه امبریو چې کومه د هغه بیا راځي چېرته د یوټرس ته راځي او په یوټرس کې هلته کې هغه انډومیټریم ته اټیچ کېږي نو په دغه کې هم څه کېږي هغه سیل سایز او دا چې دا مطلب نمبرینګ کې هغه سیوا کېږي نو دغې ته موږ څه وایو دې ته هایپرپلیزیا. نو په دې کې کنیکټیو ټیشو زموږ د باډي چې کوم کنیکټیو ټیشو دی فار ایگزامپل یو ایریا ولګېده څه ټراما راله انجري راله نو د وونډ هیلینګز
او د وونډ ریپیرینګ ځای کې هم زموږ سره څه کېږي هغه ټایم هایپرپلیزیا کېږي. اوس دا تاسو کتلی شئ دا یو سټرکچر دی ګایټر فارمیشن چې دا هغه شوی دی مطلب موږ ورته دلته کې دا کم چې زموږ سره تایراید ګلینډ دلته کې دا کېږي خو دا چې کله د ایوډین دغه چې دغه زیات شي نو دغه شیانې په دې کې څه کېږي هغه نمبرینګ سیوا شوی دی هایپرپلیزیا راغلی دی. بل تاسو دا بلډر سټرکچر کتلی شئ پروسټیټ دی بي پي ایچ د هغه ویسیکل دی ټیک شو. نو دا زموږ سره څه دی ګایټر تایراید هایپرپلیزیا ده. دغه شیانې بیناین پروسټیټیک هایپرپلیزیا can cause difficulty with urination. نو دلته په یورین دغه کې څه ډېر زیاته مسله د دې نه علاوه دا نور سپاټ چې کوم دی دا موږ په بل لیکچر کې ډسکس کوو. نو تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.